نن ځمکه د خاورې دی، خاوره یخیږي زر. ورځ د محشر به د تانبې وي، د اوسپنې به وي. په دې ورځ باندې مشکات شریف حدیث دی، حدیقة الندیه لیکلی دی حضرت آدم علیه السلام به 2 شنه څادر له ځان نه تاو کړي او خلق به ورته راشي. 50,000 کاله به یوه ورځ وي او 24,000 سال به تیر شي. فرمای دا داسې ورځ دی چې ماشومان به هم پکې سپینګیري وګرځېږي. نبی علیه السلام فرمای خلق په راشي وایي موږ د دوزخ ته ولېږي خو چې له دې هیبت نه بچ سو. دومره به خلق تنګ شوي. آدم علیه السلام حضرت آدم علیه السلام بیا ولېږي حضرت نوح علیه السلام ته، حضرت نوح علیه السلام بیا ولېږي حضرت ابراهیم علیه السلام ته، بیا به خلق ابراهیم علیه السلام صفتونه کوي. ابراهیم علیه السلام داسې قیامت ورځ دی چې تفاسیر لیکي حضرت ابراهیم علیه السلام له خولې مبارک نه به های نفسی، های زما جان، های زما نفس، های زما ځان، په دې ورځې به الفاظ وځي. ابراهیم علیه السلام بیا ولېږي موسی علیه السلام ته، موسی علیه السلام بیا ولېږي عیسی علیه السلام ته. بیا به خلق وایي ای عیسی ته خو بغیر د پلاره الله پیدا کړی، مړي به د ژوندي کوله. صفتونه بیا کوي. ای عیسی علیه السلام رب په حضور باندې سوال وکړه چې رب حساب و کتاب شروع کړي. 24,000 سال به تیر حساب به نه شروع کېږي. مشکات شریف حدیث دی حضرت عیسی علیه السلام به ورته فرمایي تاسو مانه علاوه اذهبوا الی محمد ته ورشئ صلی الله علیه و آله وسلم، هغه به ستاسو دپاره څه وکړي. فرمایي زما دا امتیان او د نورو پیغمبرانو امتیان چې کله ما خواته راشي او ما ته دوی دا ووایي نو زه به ورته وایم انا لها، دې کار پر خو الله زه ګرځولی یم. بزم محشر کا فقط یہی مقصد ہے کہ تیری شان دکھائی جانے والی ہے. فرمائی دا قیامت ورځ مقصد هم دا دی چې الله خلقو ته کل خلق پر غونډ شوي چې کل خلقو ته نبی علیه السلام شان وښیلی شي. نبی علیه السلام فرمایي زه به رب ته په سجده شمه وایم به چې یا ربه تا خو وی چې ستا امتیانو متعلق به زه نه خفه کومه، یا ربه زما امت خو حساب غواړي. الله به ورته فرمایي ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اوچت کا، سل تعطی ہے، اے محبوبه چې ته څه سوال کوې، چې ته څه غواړې نن ورځ به تا ته عطا کېږي. نو ما عزت مندو داسې په سخت ورځ باندې اعلی حضرت فرمائی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نو ما عزت مندو قدر مندو مونږ ته پکار دی چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت مناو وکړو او هغې یو صورت دا دی چې مونږ جشن عید میلاد النبی مناو کړو، هغې په جلسو کې شرکت وکړو او چې څوک هم څه وایي یاره ما خپل نبي سره مینه دی، ما بل چا سره څه کار نشته دی، هغه به ما ته په قبر کې هم راځي، هغه محشر په ورځ باندې ما ته په کار راځي، زه خپل نبی سره محبت کو، ما بل چا پارټۍ سره تعلق نشته دی. نو انشاءالله چې څنګه په کل ملک کې نه بلکې په کل دنیا کې به 12 ربیع الاول په ورځ باندې جلوسونه وځي په کل دنیا کې. داسې زمونږ فیضان مدینه نه انشاءالله د اتوار ته نه را روان اتوار ته د بله ورځ اتوار ته نه مخکې اتوار ته به انشاءالله جلوس وي. 11 بجې به دلته جلسه وي، لنګر اهتمام به وي. تاسو ټولو ته دعوت دی چې په ګڼ تعداد سره په شمیر سره ځان حاضر کړئ. نوې جامې نشي کېدای، نو صفا جامې خوشبوی ولګوئ، په اوداسه سره حاضر شئ، بیا جلوس کې شرکت وکړئ. انشاءالله دا کم ګرد چې په خپو باندې ولګي دا به انشاءالله جهنم نه بچ کې دا ذریعه وګرځېږي. رب مجید دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي.